السلام علیکم. زمونږ نننۍ ویډیو د نیلم ګل په باره کې ده. نیلم ګل خپل بیان دغه شانتي کوي. د دې بیان نه مخکې درته زه دا یو خواست وکړم چې زمونږ دې چینل ته چارې نوي وي نو زمونږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نیلم ګل خپل بیان دغه شانتي کوي. وایي چې یعنې زه ماشوم یم او د 14 کلونو یم، یعنې زه به مې د ماما کور کره مې واده و. زه مې ماماګانو کره لاړم واده ته. هماغه واده کې به خلکو ډانسونه کول. خو چې ما به ډانس کوو نو یعنې زه به ډېر سخته شرمېدلم. ته به مې خپلو همزولو راښکلم راشه ډانس وکړه. خو ما به ډانس نشو کولی او ګانې به مې نشو ویلی، ولې چې ما ته به ډېر سخت شرم راتلو. یو مې عمر هم دومره نه و. په څه وخت یو ګنټه نیمه داسې تېره شوه او خپلې همزولې مې راغلې. ټولو په نمبر باندې ګډاګانې وکړې چې زما نمبر راغللو. ما ورته انکار وکړ، ما ورته ویلې چې یعنې زه نشم ګډېدی. خو دا همزولې راباندې ډېر سخت زورور شول او میدان ته یې راویستلم. چې ګډا مې شروع کړله نو ما د ټولو نه ښایسته ګډا ورته وکړله. چې ما ګډا کوله په دې کې ما ته هلکان خو ولاړ وو. خو په دې کې مې د ماما د زوی یو ملګری و. هغه چې زه وکتلم او زما ګډا یې وکتله نو هغه په ما باندې مینه شوله. په دغه د ګډا په دوران کې په ما باندې پیسې وشیندلې. په یوې جینۍ چې بیرته ما پسې د نورو جینکو نمبر راغلی او دغه شانتې ګډاګانې به یې کولې، خو په هغوی باندې به هېچا پیسې نه شیندلې. چې زما نمبر به راغلی نو دې خلک به په ما باندې پیسې شیندلې. پیسو شیندلو سره به یې یعنې زه د مخ هم ونیولم او زه پرې پوه شولم چې دا خلک خو ډېر سخت وران دی او دا ما سره لازمي څه کار کول غواړي. نو بیا چې زه وروسته کې داسې لغوتې ځان شوم نو دا خلک ما ته نږدې راغلی چې ته د کوم ځای. نو ما مې ورته بیا د ماما د زوی نوم واخیستو چې زه د ده د ترور لور یم. نو دې خلک راته بیا په جواب کې وویل چې زه ته خو خپله جینۍ. نو دې نیلم ګل دې خلک سره ډېر ګپ شپ ولګولو، خو نیلم ګل به شرمېدله، ولې د دې خلک ډېره زیاته سخته خوښه شوله. او دې خلک ورته وویلې چې په هر شیان وي زه به تا سره واده کوم او تا به خپلوم، او که خپل مې نه کړ نو یعنې ځان به وژنم، خودکشي به کوم. او نیلم ګل ورته وخندل، وایي کمکله ته دومره نه پوهېږې، ته به اوس زما دپاره ځان هم وژې. ما اوسه پورې داسې څوک نه دی کتلي چې چا د چا دپاره ځان وژلی. دې خلک ورته به یې وویلې چې زه ته به ښوونځي کې کله چې ستا مور او پلار ما ته انکار وکړي نو بیا به تسې کې زما د جنازې لاړو، زما د مرګ نه به خبر شي. دې کې څه موده پس دې کې څو ورځې تېره شولې او دې خلک خپل مور او پلار ته وویلې چې زما دغه شانتې دا نیلم ګل خوښه ده. نو دې خلک ته خپل مور او پلار دغه شانتې په جواب کې ویلې چې صحیح ده بیا کله غونډې غټ شي نو ته چې کله د واده شي تا ته به بیا موږ نیلم ګل وکړو. نو ورته ویلې مور یې پیدن خو راته وکولې چې دا جینۍ ډېره ښایسته ده، بل څوک به یې ترېنه وغواړي. دې خلک شو او خو د ده مور او پلار شول، خو د دې خلک خبره یې هېڅکله هم نه منله. خو ورته یې ویلې چې بیا ته څه پیسې او څه وګټه نو تا ته به موږ پیدن وکړو او بیا به تا ته موږ واده وکړو، ولې چې ته ستا لا دومره عمر نه دی او جینۍ لا وړه ده، لا د واده نه ده. نو مور یې وایي زه خو تا نه لا واده نه غواړم، لږ صرف پیدن راته وکړه نو زه تمه مې پیدا شي چې دا زما شوله او زما ونیوله. زه به مزدورۍ ته وځم، مزدوري به کوم او بیا به واده ته ځان سازوم. نو د دوی مور او پلار مور ورته په جواب کې ویل چې زه دې بې پلار سره سلا کوم چې پلار دې څه وایي. نو ښځې خو دغه شانتې غلط ذهنونه لري او وایي چې پلار ته دغه خلک پلار ته یې ویلې، یعنې دې ښځې خپل خاوند ته ویلې، خو دې خلک ته موږ پیدا نه کړه نو د دې یوه ګټه بیا موږ ته نه شوې راتلی، بیا به د ښځې شي. نو د دې ښځې د خاوند خو ډېر سخت کامه کړو او د خپلې ښځې خبرې یې ومنلې. خپل زوی ته یې بیا انکار وکړو چې زویه ته لا د پیدن نه او لږ غوندې صبر وکړه چې هغه هم پېغله شي او ته هم دغه شي، تا ته به موږ پیدن وکړو او اوس روپۍ هم نشته دی او ناسازه یو، یعنې موږ پیدن ته لاساز نه یو. نو دا خلک ډېر سخت خفه شو او لاړلې خپل ملک ته د مزدورۍ دپاره. په دې تکل لاړل چې زه به دې جینۍ سره واده کوم. دې خلک څه موده پس پیسې راولېږلې او ټلیفون به یې کور ته کولو. مور یې ما ته هغه جینۍ ووایه پیسې خو غوښته دی. نو د دې خلک پلار او مور به په دې پیسو باندې ښه خوراکونه ښه خوراک څښاک به کول، خو د دې زوی فکر ورسره نه و چې دی چې هغه به ورته ویلې چې ما ته دا جینۍ غواړه. نو ده به دې مور او پلار به ورته ویلې صحیح ده سبا به ځو، چې بیا به هغه به سبا بیا ټلیفون وکړو، بیا به ورته ویلې چې سبا به ځم که خیر څه زویه تا ته به زه دا جینۍ غواړم. نو په دغه شانتې په دې چل باندې 2 کاله تېر شول. د ده چوکۍ به ابا شوه او کلي ته روان و. چې کلي ته راغلی نو هغه جینۍ یې بل چا ته واده کړې وه او هغه ځان ته پیدن کړی وه او واده یې هم کړی و. نو چې دا خلک د دې خبرې نه خبر شو نو ده د یو ملګري نه تمانچه راواخیستله، خپل مور او پلار یې ویشتل او دا یې ورته وویلې چې مور او پلار ته دا خبر مو کړ چې مورې تا ما ته تاسو به خپله زندګۍ باندې پوه نه کړم. او چې شپې 2 بجې شوې نو تمانچه یې راواخیسته او خپل مور او پلار یې ووژل.
منو زموږ په دې ویډیو کې ډېر سخت عبرت پروت دی ولې چې هېڅکله هم داسې غلط کار مه کوئ چې یعنې خپل زوی سره دوکه وکړئ چې کومه یوه جینۍ درنه وغواړي لاړ شئ د هغه دپاره وغواړئ خو دله درې کړه یا بسم الله خو دله درې دله نه کړه نو ورته ووایه چې زویه ته هغوی دغه شانتې اپل ایښی دی او وایي چې دې سره پیسې نشته دی او موږ دومره سامانونه غواړو خو هېڅکله خپلو بچو سره دوکه مه کوئ عزتمنو که چېرې زموږ چینل کې نوي وئ زموږ همدا چینل درته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي